حضور مبارک چې و صلی الله علیه وسلم هغوی به جهاد لا دومره ښایسته تربیت به ورکاوه په هر ځای کې به د ماشومانو خیال ساته حضور مبارک به جهاد لا 15 کالو یا د 15 کالو نه زیات چې کوم ماشوم به و هغه به یې بوته خو د 15 کالو نه کم ماشوم دا به پیغمبر علیه السلام مبارک جهاد لا نه بوته 14 کلو بو 14 کلو بو حضور مبارک با هغه جهاد لا نه بوت او ګورئ په صحابه کرامو با چې په کوم ځای کې جهادونه کړی دي په کوم ځای باندې حمله کړی دي هر صحابي ته پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې تاسو چې ال تلاټ شي ماشومان د لراشي خپل ماشومان نه د مسلمانانو ماشومان نه د کافرانو ماشومان تاسو له مخې دراشي پیغمبر علیه السلام په صحابو ته دا خبره کړې و تاسو به وژنئ نه د کافرانو ماشومانو ته بڅنې د هغوی زنانو ته بڅنې د هغوی مال مویشیا ګډې بيزي هغو ته بڅنې هغوی باغو ته به اور نه اچوئ باغو ماغو ته بڅنې او بوډاګانو ته به هم څنې سپینګيري چې کوم ځوانان یې دي او د ستاسو مقابلې ته راوځي هغه شوټ کړئ ختم یې کړئ خو د کافر ماشوم ته به هم څنې حضور مبارک یې دومره خیال ساتلی نو چې کله دا خبره دا خوږه خبره چې کومه ده چې کله غزوه احد شو احد او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو اسلامی لشکر تیار ک ماشومان هم د هغه زمانه څه عجیبه ماشومانو نو چې لشکر یې تیار ک مکمل یا راجم ک نو حضور مبارک طریقه بداوا چې حضور علیه السلام مبارک په دغه لشکر باندې یو نظر اچاو معاینه به یکړه چې څومره کسان دي څوک څوک دي څوک څوک نشتا په احد غزا کې چې کله د مسلمانانو لشکر تیار شو په دې کې د 15 کلونه کم ماشومان مو تاسو ماشومان ته ګورئ لکه په دې کې څوک د احد غزا په لشکر کې عبد الله ابن عمر 15 کلونی عمر کمو زید ابن ارقم ابو سعید خدری سمره ابن جندب رافع ابن خدیج زید ابن حارثه دا ټول هغه صحابو چې د دوی عمرونه دا د 15 نه کمو قسم دې حدیث تاسو وګورئ چې حضور مبارک کله د لشکر په یو ځای کې راجمه کو وید راو او معاینه یکړه وی چې دغه ماشومان وی چې زمون خو ماشومان یو عمرونه د 15 کلو نه کم دي واړه واړم خکارو پیغمبر علیه السلام مبارک خو به مونږ لشکر نه وباسي jihad نه بم پاتې کی حدیث مبارک کې راځي چې دغه ماشومان په پنجو باندې ودرې د چغټ غټ ښکار شو پنجي داسې په پنجو باندې ودرې ده چې غټ غټ ښکار شو زیات عمر والا خو نبی علیہ السلام ته خو پته و ټول یې بچیو چې دا د کم عمر والا دي عبد الله ابن عمر فرمایي چې ټول په پنجو باندې ولاړو چې اوچت ښکار شو چې غزا نه پاتې نشو بیا حضور علیہ السلام مبارک یو را بهر ک عبد الله ابن عمر را بهر شه زید ابن ارقم را بهر شه سمره ابن جندب رافع ابن خدیج دا څومره ابو سعید خدری زید ابن حارثه ټول یې رويست را بهر شه تاسو ما ته پته ده چې تاسو د پنجو په سرو باندې دې لپاره ولاړ یې چې مونږه غټ غټ ښکار شو تاسو ماشومان یې چې کله را بهر کړه ماشومان دي دا ټول یا شړلې داسې نه دي ورته بچي تاسو بغټ شي را روان کال بل کال غزواتو کې به شامل لګي زه تاسو اسلاټ شي مدینه منورې لا فل حال دا تاسو ټیم نه دی بس دي کې چې کوم صحابه او روان شو ماشومان بیرته واپس دلته شری رافع دا یو صحابي دی پلار ته داسې راتاو شو خدیج ته والد صاحب ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي کنه چې ما پریدي او نبی علیہ السلام ته وایي چې زما دا بچای په تیر اندازې کې ډیر تکړه دی کما شوم هم تکړه خو دی کنه یو کمال خو پکښتا خدیج د رافع پلار چې رافع د 15 کلونه کمو حضور مبارک لراغه ورته یا رسول الله مبارک د ازما بچی ته رويست 15 کلونه عمر کم دی رافع رضی الله خدا په تیر اندازې کې ډیر تکړه دی نو که د لشکر کې دا ور شامل کنو خو حضور مبارک فرمایي چې ذخیر دې راشي چې آیت څنګه ور شامل ک سموره ابن جندب ولید
هغه خپل پلار لراغی هغه چې تم نبی علیہ السلام لور شینا خدیج نبی علیہ السلام لورغه خپل بچای په اسلامی لشکر کې اور داخل ک تم ورشا چې بلار ورته وی چې هغه خو تیراندازي ورتلا چې نبی علیہ السلام لور شمتانه بڅور ته یا منو چې تا کې څه کوالټی دا چې نبی علیہ السلام ته وایا چې زه دومره تکړه ما چې رافع را پرځول شم نو شرافی تا پکې ور شامل ک او دې زره اوپر زوما نو مقصد دا دی چې زه دا غنه تکړه م بیا نو چې زه تکړه م نو په کار د چې زمام پکې داخل کړي خیر دې کته غشي د اشتای شي کما دا سې څوک راونی و نو زه پر زولو کې تکړه م زبې دا سې را پر زوما بلار ورته یې چې راڅ بیم له او کنه ور دې ته ورته وایا کنه د سموره پلا راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ما بچایي چې مام پکې شامل کړه تا پکې رافع شامل ک ورته فرمایي قربان اغله خو تیر اندازي ورزي ستا بچای وی چې ما بچایي چې زرا په را پرزول شم مال کشتی راځي اوس نبی علیہ السلام جهاد ته روان دی حسن سلوک ګورا زړول نه ما او تبدید ټیم کې یو دوتی کې راخلو گزار پسې کړو کو نه ما شومانو پسې ورکشا پلان کې او ډینګي چې ما درته وی بزا نه نبی علیہ السلام یې چې خمنډه راي ولا راي واست سمورا رافع ته چې بچي ورته میدان ته چې تاسو دواړو کشتي وګورو چې 13 اسمبلی او 14 اسمبلی اوس محبوب علیہ السلام خپل ورته ولیاړ دی صرف دل جوړه لپاره چې زړې بد نشي حضور مبارک فرمای دواړه سره بس حضور مبارک او زر لشکر د صحابه او مشران او کشران اولاد دي دواړه په گشته باندې ورله حدیث مبارک کې راځي وی چې سموره چې رافع اوچت کروي پر ځاو رافع یې پر څنګه چې ویلیو نبی علیہ السلام ورته فرمای رافع ته خو ما داخل کړي خو سموره تر او پر ځولې سموره ته راځه بچي تم اسلامي لشکر کې داخل شو ورته فرمای الته نور صحابه او ماشومانو شاته راکاته حضور مبارک ورته فرمایي چې بس نور بشاته نه راګورئ دا دوه می شامل کړه تاسو به پکې بیا شامل شئ او دغه دواړه مبارکان چرته لاړه احد غزاله پیغمبر علی السلام مبارک ځان سره بولی دي دومره حسن سلوک په دغه ځای باندې پتونانو باندې ماشومان کې نوري اسامه ابن زیدی چې رسول الله په دغه پتون مبارک باندې کې نولایم نو اخر کې مدار تخواسته چې دا ماشومان دا لګزان ته رانږدې کړي دوی ته احترام وخایي دین ورته وخایي حسن سلوک ور سره وکړي جمعات لراولې مدرسې لې بیاي ځان سره حجرې لبیای او خفغان او خوشالۍ لې ځان سره بیاي مشرانو سپینګیرو ادب ورته وخایي قسم دې زما اوستا در روان وخت سرمایا دا واړه ماشومان دي کدا زما اوستا خستا تربیه کړه زما اوستا معاشره به خستی خدای پاک زما اوستا د مسلمانانو معاشره خسته کړه او کدوغه ته ګوره مونږه شاکړه دا یاد لري ډېر غټ نقصان دی بیا پر روان وخت کې لاډ ټول ماشومان رانه خراب شو چانت شي جوړ شو څوک یو طرف ته لاړ څوک بل طرف ته څنګه چې کاروبار لا لګه توجه کې نور زیوله خپل ماشومان لم لګه توجه ورکړه او تربیت لګه توجه ورکړه